دا راته ووایه چې د پاکستان د فتحې ته په کوم نظر ګورئ؟ د پاکستان فتح خو زه داسې ګڼم چې دا یو میریکل دی، ځکه چې د ډیر وخت راسي د پاکستان متعلق د هندوستان او د نړۍ د نورو ممالکو دا سوچ او فکر و چې پاکستان چې کوم دی نو دا ډیر کمزوري ملک دی او دا زمونږ د ډیرې وړې حملې جوګه هم نه دی، خو د هغې باوجود پاکستان باندې چې کوم ګزار وشو او ګزار هغې ډیر په درون لیول کړی دی، لکه څه معمولي جنګ نه و. دا چونکې د ټکنالوژي دور دی، خلکو ته خو هغه داسې ښکارېده نه، صرف دغه د ټي وي په شیشه باندې خلکو د هغې هغه څه جلکې کتې، خو دا یو ډېر خراب جنګ و د ټکنالوژي او په هغې کې الله پاک چې کوم دی نو پاکستان ته بری ورکړ او بری هم داسې ورکړ چې هغه 200% چې کوم دی نو خپله د ټکنالوژي برتري چې کوم دی نو هغه په زمونږ په دشمن ملک هندوستان باندې ثابته کړه او بیا ورسره د نړۍ نور ملکونه چې کوم هغې ته هم هغه خپله برتري وښوله او اوس دې وخت کې دنیا حالات چې کوم دي د دې یو جنګ نه پس هغه ډیپلوماټیک هم چینج شوي دي، په هغې کې ډېر بدلون راغلی دی، هغه زمونږ د خوا و شا څونه ګاونډي ملکونه چې دي د هغې رویې هم موږ سره بدلې شوې او عالمي طاقتونه چې کم دي د هغې رویې هم اوس بدلې دي، هغې هم اوس موږ سره چې خبرې کوي نو هغه لږ په احتیاط کوي. د دې نه مخکې خبرې په چې کم دی نو هغه داسې وې لکه د آقا او د نوکر، هغه داسې خبره وه او اوس چې کم دی خبرې کېږي نو هغه په احتیاط کېږي او هغه د قدر او د عزت په سترګه کېږي او بیا زمونږ د پاکستان د عوامو دې سره حوصلې ډېرې اوچتې شوې، سترګې ډېرې اوچتې شوې او د دنیا چې کم اسلامي ممالک دي په هغې کې د پاکستاني عوامو یو حیثیت چې کم دی هغه اوس تسلیم شو او ډېر په ښه او په دروند نظر باندې اوس د پاکستان د پاسپورټ تم کتی شي او پاکستانی خلکو تم کتی شي. آرمي چیف صاحب والي سره به څه وایي او بیا په دې ملک کې داسې خلک دي چې هغه د خپل ملک خلاف پروپاګانډې کوي؟ آرمي چیف صاحب خو حافظ قرآن دی، سید دی او بیا په تیره د خپل پیشې سره چې کومه د هغه پیشه ده د هغې سره چې کم دی نو هغه ډېر زیات لایل دی او هغه په دې دونه وخت کې چې د کله نه هغه آرمي چیف شوی دی نو د هغه زیات کار هغه په خپله آرمي کې دننه لرلی دی او د هغه کمانډ چې سنبال کړی دی نو د هغې په تربیت، د هغې په محنت، د هغې په دغه باندې ټول نظر ساتلی دی چې یاره پاکستان آرمي چې کم دی په دنیا کې خپل نوم چې کم دی دا وګټي. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو د مردان د دغه مشر خبرې یقینا د زړه په سترګو باندې اورېدل پکار دی او دې نه قیاس اخیستل پکار دی او انشاءالله په دې موږ عمل وکړو نو زموږ دا صوبه به ترقي وکړي، دا ملک به ترقي وکړي. ګرانو کتونکو مخکې به ځو.